چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې یوه ورځ لوبیا وي په دویمه ورځ چړه وي بیا شودانو ته په تمه نو په ګاډۍ کې اوبه وي خدایه اوس به چېرته لاړ شو خدایه اوس به چېرته لاړ شو د وخې نه وزګار شو د لاول په انتظار شو ښځه ټیک شوه ښه صحیح شوه دا لاول شو دا چوري شوه دا یو ورځ خو قیمتي شوه خو سبا ته چې زه بیا دغې لوبیې ته راتاوېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې استاذ کمرې ته راشي په قانون باندې لګیا شي رانه یو اوبه خطا شي دا قانون مزارعت دی دا قانون د اضافت دی نور څه نشته لویه خدایه بس په مخکې مې لغت دی دا یو باب د افتعال دی دا یو باب د استفعال دی دا یو باب د افعلا دی دا چې زه په هر یو باب پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د صرف کتاب راواخلم ضربو او ضربه وي نهنور مې د سر دال دی پکې لویې فلسفه وي د حوار کاپۍ ته ګورم پنځویشتمه سپاره وي زه به نه لیونی کېږم چې د صرف کتاب راواخلم ضربو او ضربه وي نهنور مې د سر دال دی پکې لویې فلسفه وي د حوار کاپۍ ته ګورم پنځویشتمه سپاره وي د قصص سره بسته کړم دا واقع د قوم هود ده دا واقع د قوم لوط ده دا د عاد په نوم یادېږي دا په ټولو کې مضبوط ده ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا مورث شو دا مبني شوه اسمیه شوه فعلیه شوه معرفه شوه نکیره شوه دا واحد او تسنیه شوه دا اقسام برشانده شوه لنډه دا چې دا سحر او دا غرمه شوه دغه ټول سبق مې یاد کړل دغه هر څه مې خوندي کړل خو ارمان مې چې زه بیا هم په ترکیب کې راګېرېږم زه به نه لیونی کېږم د کمرې مو خپل امیر دی د ګاڼې مو خپل امیر دی د پروزې د چې روان شم د هغې مو خپل امیر دی د کمرې مو خپل امیر دی د ګاڼې مو خپل امیر دی د پروزې د چې روان شم د هغې مو خپل امیر دی د چلې نامه وانخلې د چلې مو خپل امیر دی دا چې مخکې را روان دی ورپسې مو خپل امیر دی د حکمت مو خپل امیر دی د غوسې مو خپل امیر دی کله کله داسې تنګ شم چې د ځان سره په جنګ شم دې خبرې ته حیرانه چې د کومه مې په تنګ شم خدایه څه وکړم مامور یم زه په مثل د انګور یم چې په کوم دیوال مې اړی زه پې اوړم مجبور یم زه د هر امیر تابع یم د فقیر په شان تاوېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د سهار د خوبه پاسم په لیټین باندې برش وي په کینټین باندې برش وي هغه ټوله مړې یازې په د سپین باندې برش وي زه به نه لیونی کېږم چې سهار د خوبه پاسم په لیټین باندې برش وي په کینټین باندې برش وي هغه ټوله مړې یوازې په د سپین باندې برش وي ناقابله غر ته باندې په ذهن باندې برش وي زه ناقابله یم تور یم هر سترګې ته پیغور یم د مطعم پراټې نه خورم ځکه غوړه نه یم سپور یم د سخت حالاتو سره جنګ کوم جنګېږم زه به نه لیونی کېږم چې نه ته به نه لیونی کېږي ته به نه لیونی کېږي د صرف کتاب راواخله ټول بابونه فټېټ یاد کړه د هغې نه پس تبیر ته قانونونه فټېټ یاد کړه نو همیر ته چې وزګار شي تعریفونه فټېټ یاد کړه د معرب بمني اقسام دي اقسامونه فټېټ یاد کړه درشانده اقسام آسان دي مثالونه فټېټ یاد کړه د زابیه په کتاب کې حدیثونه فټېټ یاد کړه د حوار نه ولې د حوارونه فټېټ یاد کړه د فقهې د مسلو اختلافونه فټېټ یاد کړه د قصص د واقعاتو آیاتونه فټېټ یاد کړه د قمر سره یو ځای کې نه شعرونه فټېټ یاد کړه بیا په ښو مزو کې ګرځه بیا په ښو چرچو کې ګرځه بیا به هر وخت وزګار وي بیا په سپینو سرو کې ګرځه بیا به هر وخت په جایزه کې نه فیل کېږي بیا به ښه روغ موډ سړی وي بیا به نه لیونی کېږي مخکې مفتی فرمایش دی تاسو طرز فعلان لازم چې د هدایت الله والا چې کوم ثاني طالب یې هغه پوهېږي نور خو لا والا خو په نه پوهېږي چې تېره مه کوه د حال تپوس مې مه کړه دا مازغه مې داسې دي چې خاص په منځ باندې تقسیم دي بیا یو ځای متساوین دي په دې یو سر کې کوفین دي په دې بل سر کې دي سرین دي چې سمه لویه تنازه ده سمه لویه غابغه ده راته ګرانه معامله ده ټول یو د کسان نو دي یو وایي ما ته یار جوړ که بل وایي ما ته یار چې د ښې ارمان پوره کړم په ګسي سیټ کې مې کړنګ شي چې د ګس ارمان پوره کړم په دې ښي سیټ کې مې کړنګ شي کله کله داسې وي چې دی په خپلو کې په جنګ شي په دماغو کې مې شړنګ شي دا څه ورسره وکړم چې د یو بل نه قرار شي دا مازغه مې خوشګوار شي پیر ویل چې دا قصه ده خطرناکه پیر ویل چې دا قصه ده خطرناکه دا د دوی ویلو جنګ دی فیصلې ته خو بخام بخام خو راراوښتل غواړي ټول جګړه راوښتل غواړي مغفره راوښتل غواړي چې دا قرا جګړه مو پرېښول په فرا مو فیصله کړه ویل دا یار به را روان کړو دې ګوفینو ته به یار کړو دغې سپینو ته به یار کړو دې نیازمینو ته به یار کړو
دې خبر سره کول واړه بسرین په جړا سر شول څه د ځان نه خبر شول څه بیخي اوتر اوتر شول زما زړه برداشت نه کوم مصنف ته یې اواز کړ فیصله یې داسې وکړه چې دا یار په را روان کړو دې بسرینو ته به یار کو بسم ورو ته به دلدار کو بسم ورو ته به خمار کو د کوفیرو خیال به هم ساتو د یار د مخ تصویر به ورلور کړو سور کافر به ورلور کړو یو ضمیر به ورلور کړو د بسرینو به هم یار وي د کوفیرو به هم یار وي خو بس فرق به پکې دا وي چې بسرین دې ورته خاندي او کوفین دې ورته جاړي بیا چې تېره څه موده شي دا بسرین به یکطرفه شي دې کوفینو ته به ښه شي دغه یار به را روان کړو دې کوفینو ته به یار کړو دغې سپینو ته به یار کړو دې نیازمینو ته به یار کړو بسرین که نشاني غواړي د یار د مخ تصویر به ورلور کړو سور کافر به ورلور کړو یو ضمیر به ورلور کړو د بسرینو به هم یار وي د کوفینو به هم یار وي خو بس فرق به پکې دا وي چې بسرین دې ورته جاړي او کوفین دې ورته خاندي چې دا خبره د فاعل وه دا خبره د فاعل وه که خبره د مفعول وي او فعال قلوب نه وي د کوفینو مذهب نه وي د تصویر ضرورت نشته د کافر ضرورت نشته د ضمیر ضرورت نشته بیا په دې کې بعضې دي چې هم افعال دي هم قلوب دي دې په ټولو کې مغلوب دي په دې کې بعضې دي چې هم افعال دي هم قلوب دي دې په ټولو کې مغلوب دي دې په یو یار اکتفا نه کوي بل یار هم ځان نه غواړي تم چنار هم ځان نه غواړي دا د سپین کابل ماجر دي بس لوخار هم ځان نه غواړي په دې کې بعضې دي چې هم افعال دي هم قلوب دي دې په ټولو کې مغلوب دي دې په یو یار اکتفا نه کوي بل یار هم ځان نه غواړي تم چنار هم ځان نه غواړي دا د سپین کابل ماجر دي بس لوخار هم ځان نه غواړي تم چنار دی هم د دوشي دا لوخار دی هم د دوشي دا یو یار سم د دو دا بل یار دی هم د دوشي خو زمونږ غاړه دې پرېږدي چې بس څومره مو کوی شو نو کوفین مو راضي کړی او بسرین مو راضي کړی دغه ټول هسې مو رضا خو دغه سپین مو راضي کړي زه په دغه خوشفهمۍ شوم چې زه څومره لوی قاضي یم مینار مې سره یې ځای کړل دشمنان مې سره یې ځای کړل د مفتي منیب شاګرد رقیبان مې سره یې ځای کړل خو بیا هم شوم سترګې ښکته خپل ضمیر کړم ملامته ویلې ته یې په غلطه خو بیا هم شوم سترګې ښکته خپل ضمیر کړم ملامته ویلې ته یې په غلطه ته د نورو فیصلې کوې د خپل یار سره به څه کوې د ګنار سره به څه کوې د انګار سره به څه کوې د چنار سره به څه کوې یا قمره لیونیه مطالعه سبب د پاتې د تکرار سره به څه کوې